هغه به هم خشاک راوړو دې دپاره چې یاره زما حصه وشي د ابراهیم علیه السلام په سوځولو کې. دلته دا واقعه دغسې پورې بیانوي او بیا د سوځولو دا واقعه ده بیا اوږده کېږي، اوږده هم ده، دغسې پورې به صرف خبره وکړو. ابراهیم علیه السلام دا خبرې بیان قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراهیم. قالو اوی دی قوم چې کله ابراهیم علیه السلام د نمرود بادشاه دربار عدالت ته پیش شو، نو قالو وی ورته دوی انت فعلت هذا بآلهتنا، آیا تا دا کار کړی زموږ د خدایانو سره چې تا ټوټې کړي او مات کړي دي یا ابراهیم علیه السلام. نو قال ابراهیم علیه السلام فرمایل بل فعله، بلکی کړی دی دا کار کبیرهم هغه مشر هغه لوی د دوی نه، هذا چې دا دی فاسألوهم تاسو تفوس وکئ د دغې مشر غټ بت نه ان کانو ینطقون کچرې دا غټ بت خبرې کولی شي. دی د دوی هغه حماقت قمقلتوب جهالت ثابتو چې دوی خو خبرې نشي کولی او تاسو وایه چې یاره غټ بت موجود وي نو د وړوکو بتانو عبادت کولو باندې دا غټ بت خفه کېږي. نو اوس تپوس وکړئ که نه چې ستا په موجودګۍ کې دا کار شوی دی، آیا ولې ته نه وې دا چا دا کار کړی دی، موږ ته وښایه دا کس. نو فرجعو الله فرمایي دوی واپس شو، دوی پې د سوچ فکر وکړو، بیا فرجعو دوی واپس شو الی انفسهم خپل ځانونو سره. دوی دا سوچ کړو چې د ابراهیم علیه السلام دا خبرې خو صحیح دي، خپل منځ کې دا خبرې وکړي چې دا خو د دې غټ بت په دې سټ باندې دا دغه پروت دی دا تبرګې، نو دا کار به ده کړي بل چا خو به نه کړي. فقالو دوی انکم بشک انتم الظالمون، تاسو ظالمان یا ابراهیم علیه السلام خو نه دی بلکې دا تاسو یې ځکه چې غټ سیز او غټ هغه سیزونه والا هغه چې کم کار کوي نو هغه وړوکي نشي کولی. الله فرمایي ثم نکسو بیا دوی واپس شوه یا دوی راپورته کړو علی رؤوسهم راپورته شو دوی په خپل سرونو باندې سرونه یې راپورته کړه او بیا دا وایي لقد علمت بېشکه ته پوهئ ما هؤلاء ينطقون ما په دې هغه څه هؤلاء چې نه دي دا ينطقون خبرې کوونکي، یعنې دوی خو د خبرې نشي کولی نو دوی چې سرونه راپورته کړه نو حق ورته ښکاره شو، د حق نه باطل طرف ته واپس مایله شوه او خبره دا وکړه چې تا ته ښه پته ده ابراهیم علیه السلام چې دا بوتان خو خبرې نشي کولی. نو قال ابراهیم علیه السلام فرمایل افتعبدون من دون الله، آیا تاسو عبادت کوئ بندگی کوئ من دون الله ما سوا د الله تعالی نه ما د هغه څه د هغه بوتانو لا ينفعکم چې نفع پیدا نشي درکولی تاسو ته شیئا د هیڅ یو څیز ولا یضرکم او نه تاسو نه ضرر لرې کولی شي، که چې څوک تا چې ضرر درکوي نو ضرر هم نشي درکولی، یعنې هغه تا نه نشي بچ کولی لرې کولی نشي. یعنې دا په عبادت چې دی کېږي دا ډول دروغ دی ځکه دا څه فایده چاله نشي ورکولی. او ابراهیم علیه السلام فرمایل اوفل لکم هلاکت دی ستاسو دپاره ولما او د هغه چا دپاره تعبدون چې تاسو عبادت کوئ سوا د الله تعالی نه، او یا دا اوفل لکم زه بېزاره یم ستاسو نه هم او د هغه بوتانو نه چې کوم تاسو عبادت کوئ د الله نه ما سوا. خو دا اردو علمانه ذکر کړی اوفل لکم هلاکت دی ستاسو دپاره ای قومه او د ولما او د هغه چا دپاره هغه بوتانو دپاره تعبدون چې تاسو عبادت کوئ من دون الله ما سوا د الله تعالی نه. افلا تعقلون آیا تاسو عقل نه لرئ، تاسو عقل کار نه کوي چې تاسو داسې څیزونه عبادت کوئ چې هغه تاسو له څه فایده میده هغه نشي درکولی. دې پورې کافي دی، بیا خبره مخکې وکړي. فعلت هذا بآلهتنا قالوا دوی انت فعلت هذا آیا تا کړی دی دا کار بآلهتنا زموږ ته خدایانو پورې زموږ خدایانو باندې یا ابراهیم علیه السلام. قال ابراهیم علیه السلام فرمایل بل فعلهم بلکې کړی دی دا کار کبیرهم مشر د دوی نه هذا چې دا دی فاسألوهم تاسو تپوس وکئ د دوی نه ان کانوا ینطقون کچرې دا خبرې کولی شي دا غټ بت تپوس وکئ چې دا چا مات کړی دی. فرجعو الله فرمای دوی واپس شو الی انفسهم په خپل نفسونو سره په خپل ځانونو سره سوچ فکر کولو. فقالوا دوی انکم بشک تاسو انتم الظالمون تاسو ظالمان یای. ثم نکسوا الله فرمای بیا واپس کړی شو د حق نه باطل طرف ته او ثم نکسو بیا دوی راپورته شول علی انفسهم په خپل سرونو باندې او لقد یقینا علمت تفوهی ما هؤلاء ينطقون چې نه دي دا دوی دا کسان خبرې کوونکي نه دا خبرې نشي کولی دا بوتان
وقال ابراهيم عليه السلام فرمایل افتعبدون تاسو عبادت کوي بندگی کوي د دوی من دون الله سوا د الله تعالی نه ما ده هغه بوتان لا ينفعكم چې نه فدشي در کولې تاسو ته شيئا د هیڅ یو څه ولا يضركم او تاسو ته ضرر در سولې شي ضرر در نشي در کولې کچې څوک تاسو لا تکلیف ضرر در رسول وغواړي او فل لكم هلاکت استاسو دفاره ولما دا غچا دفاره تعبدون چې تاسو عبادت کوئ من دون الله ما سوا د الله تعالی نه افلا تعقلوا آیات سنه په هیګه